सर इधर आए सामने इधर ده كرسي ما مختار ولا مختار بص مختار كرسي سراوال كرسي سراوال السلام عليكم عزیزانو مشرانو زه راغلی یم د AHD نه دا یو اداره ده چې کوم د احسان د حقوق دپاره کار کوي د هغوی د فلاح دپاره کار کوي موږ ته اطلاع میلاو شوې ده چې بره بارانونه لګیا دي ډېر زیات شروع دي نو خدشه ده چې دې ځای کې د سیلاب خطره شته دی نو چې کوم کسان د سیند په ځای دي نو دوی له پکار دی چې دې لپاره خپل ځان تیار کړي ځکه چې د سیلاب خو هېڅ پته نه لګي چې څومره راځي څومره لیول کې راځي او کم ځایونه کم کورونه خرابوي نو کوشش دا وکړئ چې کوم د سیند په ځای باندې اوسېږئ نو دغه کسان دپاره پکار دی چې خپل سامانونه پیله نه وتړي او چې کوم ضروري شیزونه دي د ځان سره پیله نه کېږدي که چېرته سیلاب راتلو خطره وه چېرې سیلاب را شروع شو نو دوی له پکار دی چې بیا خپل سیف ځایونو ته چې کوم ورته به مونږ ښایو هلته کې به دوی لاړ شي دې نه علاوه چې کوم کسانو لا دا معذور دي نو هغوی له پکار دي چې هغه پیله نه خپل خپلوانو کري خپل معذور کسان دلته نه لرې کړي او بوځي بابو صاحب دا کوم چې دا تاسو چې سیلاب راځي که نه نو دا خو په ریډیو باندې هم داسې یو دغه راغلی او دا سره ما یو خبر داسې اورېدلی او تاسو دا خبره وکړه تاسو چې زه د AHD نه راغلی یم که نه نو خدای دې وبخښه دا خو تاسو ډېر ښه کار وکړو زه خپله هم د پېښور کې زه هغه کوم نوکري کوم که نه چې لږ ډېر داسې نو لکه سیلاب راشي که نه لکه به ته به وتر شو الله داسې دغه خبره ده خدای دې خیر وکړي نو دغه لکه به ته بیا به موږ چې ته داسې دغه ځای ته ځو که څنګه چل به کوو لکه زه مونږ انشاءالله چې زه به بل ځل راځم که نه زه به ځان سره روړم ستاسو د علاقې نقشې نو په هغې نقشو کې بیا تاسو ته زوښ یم چې ستاسو په علاقه کې کم ځایونه سیف دي تاسو دپاره کم اوچت ځایونه دي او کم ځای ته تاسو له تګ پکار دی چې هلته کې تاسو دپاره به مونږ خدا نه خاصه چې سیلاب راشي نو مونږ ته دپاره راشن نور شیزونو رسایي کولی شو تا ته چا ویلي چې سیلاب را روان دی دا راته ووایه دا مونږ ته جي اطلاع راغلې ده بره نه د کوم ځای نه درته اطلاع راغلې تا باندې وخې راغلي دي او که سیلاب درته ټلیفون کړی دی دا جي مونږ ته کې بره زموږ کوم کسان دي متعلقه کسان هغوی مونږ ته اطلاع راکړې ده زه یاره پرېږده سړیه مونږ خو چېرته دا په دې خپل ژوند کې نه دي اورېدلی چې سیلاب ته مخکې اطلاع کېږي چې سیلاب را روان دی خپل کار کوې مړه دوه جوماته تعلیم هم څه کړی دی چې ځان نه هم راته چې دی نو باټې قلاګان جوړ کړي دي خو یو خو الله ته په خبره نه پوهېږي سړی مې لمړی ته خفه نه شي تاسو خفه نه دا څه خبره دا بس خیر دی بس دا لاله داسې خیر دی دا نه هم مشران دي چې ګرځي ته چې موږ چیوس فکر چې الله دې مهرباني خدای مهرباني زه په مخه دی ښه بیا را نه شي ګورې اته څه وې ته ولې سمه خبره ده سمه خبره ته هم کې ته هم څه چې دی نو دوه جوماته د تعلیم کړی دی او دلته د ځان نه راته چې دی نو اتیسر جوړ کړی سیلاب را روان دی زمونږ خو دا د 50 کال وشو چېرته سیلاب مو نه لیدو ته سیلاب را روان دی مړه ده اصل کې خبر ده نه وي زموږ د مشران چې دي که نه چې دوی ته کله خبره کوي چې په دې سمه لار ځه نو هغه پروا نه باندې ځي که نه او دلته دغه زموږ دپاره د کم سن نه رالو او لالا چې کوم دی هغه ورته سمه خبره کړو لالا سره بلته چې د برانې نیولو وایم سمه خبره تم کې او هغه هم کوي زه یې مړو خپل کار کوي سړیا خوښه ځه مړه ودرېږي پاکلو خو دا ته دا باندې چې سړی د کور وځي که نه ښځه به ځان بورکه په سر کې بغ چې ته به تللي وي ته چېرته تللی یې زرینې خدای پاک نو ته چېرته تللی وې خدای پاکه نو یاره ته راشه ته ما سره کښېنه داسې چل دی روټۍ پورې کړې که نه نه تنور رانه سړېږي ډوډۍ مې چېرته پورې کړې ته لږې چغې جوړې کړې هاي داسې چل دی چې نه باندې لاسونو دا توده روټۍ وخوراوه پته نه لګي چې بیا هم دا ګرمه روټۍ په نصیب کې شته او که نه سړي دا څنګه خبرې کېدلې نصیب نصیب ده چې تنور وي نو روټۍ به پخېږي او ته به خورې نه داسې خبره نه ده خو بس هسې لږ داسې طبیعت مې داسې لږ ګډوډ شان دی که دی خو بس دا ته خفه ولې څه چل دی نه خفه نه یم خو اصل کې هغه پته نه لګي ټکي مه خو هغه دغه څه شو هغه څه ورته وایي ریډیو هغه مې لږ پکار دی
هغه وختي خورۍ راغله هغه یې وړو یاره زه خو نه پوهېږم که نه چې دا ستا د خورۍ روزانه زموږ په کور کې څه ناسته کار وي اوس په ریډیو باندې هغه څه کوي خدای پاک هلته کې ګوره دغه د ایچ ډي نه یو بابو صاحب راغلی او هغه ویلي چې یاره دلته کې د سیلاب د راتلو خطره ده په سوات کې بارانونه شوي دي او هغه سیلاب چې کوم دی نو کېدای شي دلته د ورځ نیمه کې راورسي نو په هغې کې یاره مطلب چې موږ لکه خبرونه ګورو خدای دې نه کړي خدای دې کړي چې موږ به له څنګه پلستان راکړي اوده به یو او د پاسه باندې سیلاب راغلو داسې به ټول کور مړه موږ هم تباه کړي یو دا مې وایي چې شپې تر منځ نو د هغه بلا نه مه یارېږه ستا دا خو صحیح وایي خو چې شپه خو تر منځه وي که نه که تاسو کو چې هغې ته روټۍ واچو چې هغې روټۍ وخوري که نه نو بیا به داسې کوو چې زه د بیا تا په یو مخه ته هغه روټۍ پسې زه راځم یو دوټ کې راته دا سکندونو کې راځم ښه که دا خبره رښتیا نو چې خارو خور خبر کوم خورې یا خارو خورې خارو خورې یا خارو خورې زبیرې خورې څه خبره ده دا ته دومره وارخطا ولې یې یا خورې روډ راغلی و ډوډۍ غوښته هغه خو ټیک ده ډوډۍ وغوښتله نو ته ولې وارخطا یې وارخطا په دې هغه ویل چې سیلاب راتلو خطره ده مړې ما ویل چې څه خبره ده په حجرو کې خو همدغه ګپ شپونه وي نور پکې هېڅ هم نه یې څه ووایم نو خورې زه خو راته چې په وخت باندې ځان دا ټول کور مور دې راغونډ کړه چې څه ضروري سامان یې هغه غوټه کړه مړې یېرېږه مو زه ما ته ټول کور کار پروت دی او داسې چلو که چې ته هم په ارام کښېنه ښه د یېرېدو هېڅ ضرورت یا نشته خورې بیا به سبا نه وی چې ما ته نه وویلې زه په خپله ته ما خپل لاسونه څه ووته مړې خورې زه ته په ارام ویده شه ښه او ما ته ټول کار پروت دی زه خپل کار کوم څه به بېغمه خلک دي زرینې موسمیاتو والا وایي چې کېدای شي چې نن شپه کې یا سهار کې سیلاب راورسي که نه خدای دا به څه کېږي ګوره موږ له پکار دی که نه زموږ د دې کلي خلکو له پکار دی چې موږ د دې زموږ د دې کلي د خوا سره خو داسې د غټ دریاب هم بهېږي که نه چې پکار ده چې موږ د دې پر سایډونو باندې دا چنارونه وکړو داسې نور بوټي وکړو که سیلاب داسې راشي نو د هغې هغه پریشر چې وي نو هغې سره کمېږي که په کلي کې چا سره خبره کې نو وایي دا راته کوم نه فاتوله خان راغلی دی مشروطۍ راغلی دی هغه انجیو والا غریبانان راغلل ګوره هغه چې کوم دی د انجیو نوم بدنام دی وایي د انجیو وختي هغه غدل خان څه دی هغه مېلمه سره شل خبرې ورته وکړي دا څه وی او که نه نو ما ورته وایي چې دا خو ګوره مېلمه دی ته ته ولې خبرې کوې هغه خو زموږ دپاره دا تا به پوه کړی و که نه بس زه هم دپاره یې نه وم دا څنګه سړی دی ښځه د هغه نه هم زیاته ده بس باندې سمه کې داسې چل دی که نه چې ته اوس داسې وکړه چې دا دې سړیه څه سره راغونډ کړم دا راته ووایه دا راته ووایه چې دا د کور کاغذونه هغه په شاپینګ بیگ کې کېږده کالی به شي کالی او د کور چې کوم کاغذونه دي که نه او دغه نه د جایداد د ځمکې د جایداد هغه ډېر ضروري دي ګورې خراب نه شي او بل دا چې هغه د حاجي هغه کونټه څه شوه په هغې څه کې ولې په سیلاب کې په هغې ګرځې و زما ساده ښځې ګوره په سیلاب کې باران یې رحمانان یې هغه به باندې خامخا ځان خو بچ کوو که نه وایي دا خو ما ډېر سوچ نه و کړی چې دا پکې کېږي یو خبره ده کومه وایي تعلیم خو دې نه دی کړی خو خبره ګوره ډېرې زبردستې کوي داسې کوو که نه چې زه د غندر خان سره ملاوېږم خو بیا مې ته برای نه ونه نیسي زه ورسره خبره کوم که نه چې هغې پسې چل وکړي زه به د روټۍ بندوبست وکړم او یو سړی ګوره وخت ډېر وانخلي اصلي چې هغه ابۍ دادا رانه اوبه یې ونیسي ته ولې وارخطا کېږي خدای به خیر کړي زه خو کلي کې یم که نه زه چېرته هم نه ځم خو صرف هغې کې راورځم ټیک شو بس زه به دا ضروري سامان راغونډ کړم راځه ما سره سامانونه راغونډ کړه ټیک شو ښه جي ښه خان لالا څه چې هغې دې بیا جوړې کړې دي بیا سیلاب راغی جوړې یاره خو یو خو ستا نه چې دی نو السلام علیکم وعلیکم السلام خیر دې فکر یو خو د کابل مل چې نږدې راځو به د مالې نه نیسي خیر خو دې که نه څنګه خو زه تا نه تپوس کوم چې څنګه راغلی او بیا څه چل دی ګوره لالا زه خو ډېر نه پوهېږم دومره چې لالا وایي چې موسمیات والا ویلي دي چې دا سیلاب را روان دی او دا ضروري کاغذونه چې دي د کور د جایداد نور څه شی وي هغه د ښځو هغه کالي مالي که څه شی وي که نه هغه شو او دا ضروري سامان دا شان راغونډ کړي باقي ته ووایه ته مثلا خو دې کار وکړه خدای دې نه کړي چې دې سره به ته هم نقصان ونشي خبره خو داسې نه لګي ته ما ته خبره زما خبرې ته غوږ کېده تا خپل کاغذونه او کالي پتري دي راغونډ کړي دي سامان ته ما ته ووایه راغونډ کړي دي نو بس ځکه نه ما ته څه وایه او څه رانه غواړې ځه ګوره لالا تا خو
نه زه تا ته غلطه خبره کوم. نو دا غلطه خبره نه ده وایم، زه درته وایم چې سیلاب نه راځي او ته بیا سیلاب نه ته ماته ده ووایه چې د سیلاب تا ته رنګ کړی دی، تا ته ټلیفون کړی دی چې زه در روان یم او که د باندې وخې راغلی دي ما ګوره لالا خبره دا نه ده د موسمیاتو والا دا چې کوم انجیو والا راغلی دا دی زموږ دپاره راځي، دی زموږ دپاره او ته وختي هغه ته لاندې وتې هغه ته زما مالا خو ته او هغه دواړه یو شانتي یې که نه ته ماته ده ووایه چې دا انجیو دی او که بنجیو دی، زه ته ماته ده ووایه چې دا دې ته هغې ټلیفون کړی دی که د هغه خدای پاک سره ډایرکټ تعلق دی، دا ماته ده ووایه مړه. لالا سبا ساینس ډېره ترقي کړې ده. ګوره د سبا نیټ لګېدلی دی، کمپیوټر دی، د ساینس دور دی. ګوره ته پته لګي، ګوره د موسمیاتو والا ته ګوره پته لګي چې هغې څنګه تاسو ته وایي چې داسې سیلابونه راځي په سوات کې چې کوم څنګه چې باګو صاحب خبره وکړه. نو خبر ده که دا سیلاب سبا ته زموږ د کلو ته راسي، خدای دې نه کړي موږ ته نقصان ورسي. زما دا فصل راځي یار تاسو مطلب چې دا خپل سامان راغونډ کړئ نو ښه به وي. ټیک شوه؟ خبره واوره بیا دا چل وشو چې سیلاب په سوات کې باران په سوات کې او ته ماته دلته وایې چې سیلاب را روان دی، زما خپل کار کوه. وایم زما 55 کاله عمر دی که نه، خو په دې 55 کاله کې تر اوسه پورې سیلاب دلته نه راغلی او که رابغږي که نه نو زمونږ د کلي نه به چې دی نو یو 2-3 کیلومیټره اخوا راغی، هغه ځای پورې راغلی، دلته دا نه راغلی. زما خپل کار کوه. دا چې ته پوه شه او دا کور ځه ته پېژنې ټول دې پېژه یا مړه خاروګې یا سړیا دا څه چکرې جوړې کړې دي؟ وایم څه چې روټۍ د دې تپوس هم کې وکړه کې سړیا چې پخېږي زرینه خو راغلې وه. څه نه راغلې وه؟ ویلې چې سیلاب را روان دی. هغه هم دلته راغلي وه، تا ته وایي چې سیلاب را هغه خاوند یې هم راغلی وایي سیلاب را روان دی. مړه پرې اته ورته سوي او که نه غریبه ډېره یارېدلې وه. او ته؟ زه خو نه یارېږم، ما چې څه کېږي نو هغه به کېږي. ځان هسې زړه نه شم خوړی. ایجا پسې راوجه وه ویم په دې خو مې خوښه یې کړه د نر بچې چې یارېږي نه. او که نه چې کومه شپه په ګوري نو هغه په کور کېږي نه، او چې کومه په کوري هغه په ګور کېږي نه. ای ته په پیر د رحمت شه زه ورشه اوس یو مزېداره کپچې راباندې وڅښه او السلام علیکم. څنګه لږی تاسو ښې صحت هم ښه دی؟ ټیک ټاک. چې څنګه زه مخکې راغلم تاسو له سیلاب حوالې سره تاسو ته ما ویلو چې یاره سیلاب راتلو خطره ده، نو ډېر کسانو کې داسې و چې هغې خو زما خبرې باندې عمل وکړو او ډېر کسانو کې داسې و چې هغه دا خبره دروغ وګڼله. خو اوس په تاسو په ټي وي باندې په ریډیو باندې په دې باندې اورېدلي وي چې سیلاب هلته نه راشروع شوی دی. نو دې حوالې سره زه بیا راغلی یم تاسو ته ستاسو د پوهېدو لپاره چې سیلاب راتلو مخکې خطره وه او اوس په ښه اطلاع ده چې سیلاب هلته نه راشروع شوی دی او دې ځای ته به عنقریب ډېر زر راورسي. نو دې حوالې سره موږ ستاسو د علاقې لپاره څه نقشې جوړې کړي دي چې هغه نقشو کې به تاسو ته موږ ښایو چې تاسو به دې سیلاب کې به چرته ځئ، د چا لپاره کم ځای صحیح دی، ځناورانو لپاره کم ځای صحیح دی او کمې لارې دي. نو دې سره موږ سره دفتر کې چې کوم دی یو میپینګ افسر دی د هغې نوم د واجد دی او دې موږ ځان سره راوستي چې کوم باندې میپینګ باندې کار کړی دی، دین د AHD نه تعلق ساتي او موږ سره زموږ کولیګ دی موږ سره کار کوي. باقي به د نقشو باندې به تاسو تفصیلا پوهېږي ځکه چې دا دې جوړې کړي دي ما نه ښه پوهېږي په دې شیز باندې. علاقې نقشه موږ جوړه کړې ده د UC مرزا ډېر چې هغې کې تاسو ته ښودلي شوي دي کوم دا تاسو ته د تور کلر کې ښکاري دا باونډري را د UC مرزا ډېر دا پوره 400 دا ډسټرکټ موږ راغوښتې چې تاسو سره کوم علاقې کوم UC نږدې دي. بیا ستاسو دا UC په منځ کې چې کوم فیچرز دي په دې علاقو کې په دې کلي کې کوم څیزونه دي هغه موږ نشاندهي د هغې څیزونو کړې ده. بیا هم ښولي چې تاسو سره فار ایگزامپل که دې نه چېرته سیلاب راغی داسې سیلاب راتلو خطره وي نو تاسو به په کومو لارو کم ځای ته ځئ او کم ستاسو محفوظ مقامات دي. دا تور رنګ کې چې تاسو ته کومې کرښې ښکاري دا ستاسو مین سړکونه دي. دا مین سړکونه دي او دا مختلف ځایونو ته روان دي. نو که چېرته تاسو دا وګورئ که تاسو چېرته سیلاب راغلل نو د دې کلي خلک په دې لار باندې
دې ځای ته تللی شي ابادۍ ته راتلی شي محفوظ مقام دی دې لپاره خپل څاروي او خپل ماشومان خپل کور دې ځای ته محفوظ روړی شي د دې علاقې خلک چې کوم دی دان کلا بیارګړي شګې لنډکې سکر مومندو کلي دا خلک چې کوم دی دې ځای ته راوتی شي پاڼه جرند دی ته ولې چې پاڼه جرند دا د دې ځای نه چې کوم دی کم از کم 18 فوټ چې کوم دی اوچته را او دې ځای ته که دوی چېرته راورسېدل نو دوی به د سیلاب د اوبو نه محفوظ پاتې شي او د دې علاقو خلک چې کوم دی فقیر آباد نیا کلي دلدار ګړی سنګر او منګانو کلي د دې خلک چې کوم دی دا راتلی شي ترناب ته دلته چې کوم دی دلته مین غټ سکول دی په هغه سکول کې چې کوم دی دوی پناه ویشتي شي دلته صفا اوبه هم شته باترومونه هم شته هر قسم فیسیلیټي چې کوم څیزونه دلته پکار دي هغه څیزونه دلته کې موجود دي او خپل څاروي او خپل ماشومان هم دې ته راوستی شي دا ستاسو علاقې نقشه موږ جوړه کړې وه که خدا نخواسته داسې چېرته سیلاب راځي نو تاسو به په دې باندې عمل کوئ او په دې لارو باندې به تاسو ځای او تګ به کوئ دا ستاسو لپاره محفوظ ځای نه دي نقشه راغه ډومبۍ نقشه چې کومه ما تاسو ته وښوله هغه یو سی سوشل ریسورس میپ هغه ستاسو په علاقې کې چې کوم ریسورس و هغه میپ کې موږ وښول اوس چې کوم دی دا نیچرل هیزرډ میپ دی چې په کوم سیلاب کم ځایونو ته راځي او کوم ځایونو کې زیاته خطره موجود ده که تاسو وګورئ د ریډ کلر دی سور کلر ته تاسو وګورئ نو دلته ډېره زیاته خطره موجود ده که لږې شان اوبه هم راشي نو دا ځای چې کوم دی ډېر خطرناک باعث تاسو جوړېدی شي او دې کې چې کوم دی میولي تورلنډۍ او داسې چې کوم دی ډېر داسې علاقې کې شامل دي چې هغه علاقې چې کوم زمیني یعنی کم فصلونه یې هغې ته ډېر زیات نقصان ورکولی شي که لږ سیلاب هم راشي او که ډېر سیلاب راشي نو دا علاقې چې کوم دا تاسو ته په خړ رنګ کې خولي شوي دي دا علاقې ډېرې زیاتې خطرناکې دي ټیک ده او صرف که سیلاب راشي نو د یو کلي ته چې کوم دی پاڼه جرنده چې کوم ده دا زیړ کلر سره چې کوم خولي شوي ده دې ځای ته به سیلاب اوبه نه راخیږي ولې چې دا ستاسو د علاقې نه چې کوم دی ډېره زیاته اوچته ده نو احتیاطاً ستاسو لپاره دا پکار دی چې کله هم سیلاب راشي نو تاسو لپاره چې کوم هغه مخکې میپ کې کوم روډونه خولي شوي په هغې لارو باندې تاسو لاړ شئ که چېرته تاسو د هغې لارو په ځای هغه لارې هم پرېښي او تاسو د سیند سره نږدې لارو په تګ کوشش یې وکړو نو به ستاسو لپاره چې کوم دی ستاسو جان لپاره ډېر ګران پروزي او هغه به چې کوم دی ستاسو بل اړخ ته هم بوتلی شي یعنې ستاسو د مرګ مای کې واقع کېدی شي خدا نخواسته داسې غټه حادثه هم کېدی شي په هغې کې نو په دغې لارو په کم سور کلر چې ښودې شوي دي په دې لارو به د سیند لارو سره به تاسو هېڅ کله نږدې نه ځئ که خدا نخواسته داسې سیلاب راغی کومې لارې چې په دغه بل میپ کې ما وښولې په دې بلې نقشه کې ما وښولې هغه لارې به فالو کوئ نو تاسو ماشومان ستاسو ځناور او تاسو به چې کوم دی صحیح مقام ته رسئ مطلب هغې کې به تاسو ته هېڅ نقصان نه وي دا د خطرې باعث د سور نشان دی دې سره چې کوم کلي راځي هغه دی میاولی دی تورلنډۍ دی جره ده سراسنګ دی ایسوګې دی میصیب ګړی ده او دلدار ګړی ده دا هغه کلي دي چې کوم کې د سیلاب ډېره زیاته خطره ده نو دې کلو والا له پکار دی چې دې ته کوم مونږ هغه بل میپ کې کوم ځایونه ورته وښوله کومه نقشه کې چې دلته ځایونو ته تاسو لاړ شئ نو برای مهرباني چې تاسو خپل سامان ځان سره ټول یوسئ او هغه ځایونو ته لاړ شئ یار وروره دا څه شی دی دا ستاسو د علاقې نقشه ده که نه دا څه دپاره دا دلته چې کوم دی داسې خطره راشي سیلاب راشي د هغې لپاره ستاسو د کلي غونډ نقشه ده دا څوک دی دا زما ملګری دی نو اوس ورسره یې ته هم راغلی دا زما ملګري دي زه یې مړه خو بس تاسو بل ځای لیدلی دی که نه وم به دلته را روان یې دا زما ملګري دی دا زما ملګري او یو خو زما د ګاونډي د رشته دار مې نه دی یو خو دی خدای چې دی به م راسي او نه د سر به م زه وګورم چاچا موږ خو ستاسو د کلي د فلا دپاره کار کوو که نه موږ ستاسو خدمت دپاره هم دلته راځو که نه چې موږ ستاسو خدمت ونه کړو نور به څوک کوي دلته حکومت یې د هغې خو هم همدمه کسان نه دي چې تاسو له راځي او تاسو له کار وکړي زه تاسو هم پېژنم او ستاسو هغه حکومت هم پېژنم زه یې مړه د حکومت د موله او تاسو هم زه چاچا دا خو به هله ته پته ولګي چې څه تاسو ته مونږ ویل خو دا نخواسته سیلاب و دلته کې راشي تاسو ته بیا پته ولګي چې مونږ رښتیا ویل او که دروغ ویل که ته رښتیا وې او که دروغ وایې زه ستا په خبره اړو یقین نه کوم زه یې مړه بابو صاحب خفه نه شي چې خیر دی بس زموږ مشران دي داسې خیر دی دا هېڅ خبره نه ده سړیا دا راځي کلي کې هر قسم خلکو سره واسطه راځي نو موږ سره چې اوسئ که نه جي د الله په امان جي په مخه پکه سامان در ټول کړی ټول کالي پدرې مې راواغېستو تا راته کمبلې یادې کړې یو دوه کمبلې مې راغېستې دي او ابۍ دادا دپاره مې بوتلې مې راغېستې امسا دې یادول هغه مې راواغېسته هغه ما یوړه که نه دا اوس دې پنډو کې دا څو تړل دې کې خو یو څو جوړې دي د استعمال ما چې که ضرورت راشي ښځه ټیک شو ښځه ته داسې خو ته تاله واچوه او زه دا اخلم چې به ځو ښه سړیا
اخنه بخنه راته کوه که دا خبره رښتیا وي. ته څنګه خبرې کوې؟ ته خو زما د ژوند ملګری وې. تا ته پته ده چې د ښځې نه بغیر سړی نیمګړی وي او ښه ښځه د یو کامیاب سړي شاته د یو قابلې او د ښه ښځې لاس وي. ښځې ځکه نن دې ځای ته رارسېدلی یم او ستا په وجه رارسېدلی یم ځکه چې تا ماله همیشه ښه مشورې راکړې دي. تا زما د کور خیال ساتلی، زما د مور پلار خیال دې ساتلی دی او په دې دومره سخت ساعت کې چې د مرګ او د ژوند خبرې کېږي ته ماله تسلی راکړې. ستا نه بغیر زه بالکل نیمګړی. داسې چل دی زه چې ځو هغوی ته به مو چې راسره لاړ شي ځکه چې کور ته تالا شو ښه بس هغه د کبه غونډی دی. ته به یې دادا بوځه او زه به د بجلۍ لین واړم او کور ته به تاله ولګوم. ما پسې بیا ځان راشه. نه نو بېبې دادا خو ما بوتلی که ته نه لیدلی نه کمره کې نشته ما تاله کړې یم ده. داسې چل کوو چې بس زه تا پسې رالم بس دا پونډو کې مو ور زه هغې ته مو وچوځو ښه ټیک شو. زه سیلاب راګیر په تاسو باندې څه چل دی؟ خیر خدای کنه خیر چېرته دی؟ ټول کلی د اوبو نه ډک دی. وای خدایه بچوما زما کور ما دا به څه کېږي؟ زه چې ځو که نه هغه بره غونډۍ ته ځو ګوره دا مړه ځای غونډۍ ته ځي او که منډۍ ته ځي ځه دا څنګه خلک دي؟ ځه ځه والله نه پوهېږم دې په خبره وکړې څه وایي. نه زه وایم وای رښتیا وایي که نه غلې کښېنه مړې رښتیا وایي که نه د سړي خولې ته سلیمه ده خپل د ضرورت سامان راواخله چې ځو. تاسو نه راځئ څه وکړم یم تاسو نه ځئ د دې کور نه ځئ یا سړی لیونی شوی که څه چل دی غلې کښېنه ورشه یو پیالې چیر وړه مړې وای اصل په رښتیا باندې سیلاب راشي نه راځي سیلاب ورشه سیلاب راغی چیر وړه مړې ورشه چې نشته دی دا ټک کور به راننوځي نه در نه ډک کور وړي او نه در نه تش کور دي سیلاب میلاب نشته ورشه دام پاکلان دی او غنجیو ولا راځه سلام راځه راځه کنه راځه په سګي سلام دې سره راځي خبر ته مو ځکه نه سړیا څه السلام علیکم. یاره چې څنګه تاسو ته مونږ مخکې راغلي یو د سیلاب حوالې سره تاسو ته مونږ خبرې وکړې چې دا د سیلاب را روان دی او ډېر کسان داسې وو چې هغه په دې خبرو باندې عمل وکړو نو هغوی ته به چې کوم دی ډېر کم نقصان شوی دی خو چې کوم کسانو زموږ په خبر باندې عمل نو کړی نو هغوی ته ډېر زیات نقصان وشو د هغوی چې کوم د غوا میخه چیلی وې هغه هم ټول خراب شو چې کوم فصل او دانه چې کوم غنم ګوډه کور کې ایښی و هغه هم لاړو سیلاب ته یوړه کورونه هم وران شو
خو چې کوم کسانو زموږ په خبره باندې عمل کړی او هغوی ته هر څه په ځای باندې چې خو صرف د هغوی دا نقصان شو چې په پټو کې چې کوم دی فصل و صرف هغې خراب شو. نو اوس مونږ دې هغه سره راغلي یو دلته کې چې مونږ له پکار دي چې خپل اوس په دې علاقه کې یو منصوبه جوړه کړو چې هغه منصوبه د سیلاب حوالې سره وي یا د زلزلې حوالې سره وي چې خدا نه خاصه داسې څه حادثه بیا راځي. نو دې لپاره مونږ یو منصوبه پکار ده چې مونږ یو منصوبه جوړه کړو او هغه منصوبې لپاره مونږ هغې باندې عمل وکړو. مونږ له خپل علاقه کې یو کمیټي داسې پکار ده چې هغه کمیټي روزانه چې کوم روزانه بیس باندې ني نو کم سے کم میاشت کې یو ځل د هغې یو میټینګ کېږي او هغه میټینګ کې د خپل علاقې چې کوم نقصانات دي یا څه دغه وي داسې مسایل وي هغه ډسکس کېږي او را روان داسې څه حالات راځي یا مشکلات راځي. نو هغې لپاره مونږ له پکار دی دې لپاره یو منصوبه بندي جوړه کړو. هغې لپاره پکار چې موږ د کمیټۍ کې چې کوم دی داسې څه طریقه کار اختیار کړو چې د هر یو کس په سر باندې موږ خپل ذمهواري واچو چې د کم کس کم کار پکار دی. څه به ما سره روریانه لیست دې به څه خبرې وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. داسې خبره چې کوم سیزونه موږ د سیلاب راتلو په صورت کې پکار دی غړو بني دا دی چې موږ کله د کور نه وزونو او قیمتي کاغذونه چې د کور نه ځان سره والو یا کالی شو یا نور څه قیمتي سیزونه یا ځان سره والو او یو سو. دویم دا چې سیلاب راشي د کم سیلاب په خطر کې نو هغې له موږ له داسې یو ستورونه پکار دي چې په هغه ستورونو کې داسې جوړ کړو چې بره پکې موږ سیزونه کېږدو او بیا سیزونه چې کوم دی اوچت ځایونو کې کېږدو او د هغې لپاره موږ په اسانتیا باندې موږ چې کوم دی هغه سیزونه محفوظ مقاماتو ته یوسو او کله چې د سیلاب راځي نو د هغې لپاره موږ له خپل کلي راغونډ شو او یو منصوبه تیاره کړو چې موږ به د دې لپاره څه کول غواړو. د دې مقصد دا دی د شیزونو اوچته خو تاسو به وایي چې سیلاب راځي نو اوچت شیزونه به مونږ ولې کېږدو خو دې نه وباسو ولې نه. دا هغه کسانو لپاره وایي چې کم کسانو کورونه د سیلاب ته د راتلو خطره خو شته دی خو مطلب پوره کور د اوبه نه راځي معمولي یا فوټ یو نیم فوټ اوبه راشي نو د هغې کور خو بچ شي خو چې کوم لاندې شیزونه وي خو به خامخا چې اوبه راغی خو خرابوي. نو دې د وجې نه چې دې دا مقصد دی د اوچته خو چې هغه شیزونه تاسو بره ستاسو خانې وله جوړې کړئ یا څه سټورونه وله جوړ کړئ چې تاسو په هغې کې کېږئ دا شیزونه ستاسو بچ شي د هغې د وجې نه. څنګه چې دې خبره تاسو وکړه سیلاب باره کې چې لکه مطلب دا ځان سره سامان والو مختلف داسې کالي شو داسې نور سامان شو ځان سره وکړو دې لپاره څه معلومات هم پکار دي. هغه معلومات دا دي چې لکه موږ له دا پکار دي چې هغه مقامات چې کوم ځای باندې سیلاب ډېر زیات خطر وي دې نه ځان خبر کړي لکه څنګه چې په نقشه کې ویلي چې تاسو ته یو ځای کې د ریډ زونه هولو شي دغه پکې ډېرې خطرناک علاقې دي. بیا دې نه د انحلال لارې دي چې لکه په کومه لاره موږ وځو او خلک په کم محفوظ مقامات ته وباسو دغه پکې دي. بیا دې لپاره ضروري اهم خبره دا ده چې هغې ته ERT وایي ایمرجنسي ریسپونس ټیم به ته وایي چې لکه به خلکو څه کوي د ضرورتمندو مدد به کوي داسې ضعیف شو په کم پکې کمزوري وي به دغه ځای نه وباسي. دې نه علاوه داسې د طبي امداد چې راشي لکه مطلب دا دی لکه سړی بیمار شي زخمي شي پکې نو هغې کار به پکې کوي چې لکه وباسو به دغه نه او خلکو ته به طبي امداد هم ورکوم. او دې نه علاوه پکې دا دی چې د خلکو نه دي خلکو به دې نه نور داسې امداد شو مطلب دا دی چې د دې لپاره موږ دا ERT دا به جوړو دا ډېره ضروري ده. نو دغه څو خبرې تاسو ته مو وکړو چې په دې تاسو ټول عمل وکړئ. دا ERT بیسیکلی ERT چې کوم دی ERT دا یو ټیم دی ایمرجنسي ریسپونس ټیم ورته وایي دې ته موږ ایمرجنسي ریسپونس ټیم ورته وایو. دا ټیم چې کوم دی دا په علاقه سطح باندې موږ جوړو دې کې دا شی وي چې کوم ضرورتمند کسان وي چې کوم خدا نه خدا کم فالج والي وي یا شل ګوډ وي یا زنانه شو یا ماشومان شو نو دې ټیم کار دا دی چې ټولو کې پهله هغه کسان بچ کړي چې کوم ډېر زیات مستحق دي مطلب چې کوم شل ګوډ دي نو ټولو کې پهله دې ټیم کار دا دی چې هغې بچ کړي اینه پس چې کوم کس زخمیان شوي وي هغې روباسي د هغې علاج معالجه وکړي. نو دا ټیمونه موږ تاسو په کلي کې جوړو. اوس د سیلاب نه پس خو سیلاب خو تېر شو اوس دې نه پس موږ دا ټیمونه جوړو خو ستاسو کلي والاله دا پکار دی چې په دې کې موږ سره پوره مرسته وکړي ولې چې دا موږ هم ستاسو د فلاح لپاره کوو خدا نه خاصه څنګه دا راغو داسې سبا زلزله هم راتلی شي نو که زلزله راشي په زلزله کې خدا نه خدا حادثې پیښې شي نو کم سے کم دمره به تاسو په کلي کې داسې ټرین کسان وي چې هغه ستاسو مدد کوي. مونږ له بل خدا نه خاصه څنګه سیلاب راغو سیلاب دپاره مونږ تاسو ته پهله نقشې جوړې کړي چې هغه داسې وکړئ دې ځای ته لاړ شئ او دا ځایونه دي دا ستاسو لارې دي په دې لارو باندې تاسو لاړ شئ. داسې دې زلزلې حوالې سره هم دا خبره ده چې یاره خدا نه خاصه زلزله داسې اکثر راځي زمونږ لکه څنګه چې مخکې یو ځل زلزله راغلې وه ډېره زیاته شدت زلزله راغلې وه نو مونږ له پکار دی چې مونږ خپل کورونه
چې کوم داسې ډیزاین سره جوړ کو داسې لنډري کورونه جوړ کو بمونه وکي واچو چې خدا نه خاصه چې زلزلہ راځي نو چې کم سے کم خپل په موږ نه راپروزي او د کورونو د گیټونو چې کوم ډیزاین دی هغه موږ داسې طریقې سره وکړو چې هغه بهر اړخ ته کولاویږي چې موږ خدا نه خاصه منډه وهونو چې په اسانتیا باندې موږ هغه ځای نه تللی شو. اوس خو سیلاب راغلو اوس په نظر د ګیډو خو بیماران هم ډېرې زیاتې شي نو په دې حوالې سره دا پکار دی چې موږ ORS چې کوم دی هغه استعمال کوو چې کوم کسانو ته د هیزي بیماری ولګي ORS پکار دی. ORS چې کوم دی موږ سره خو دلته کې موجوده شته نه نو موږ له دا پکار دی چې ORS خپل څنګه به تیارو. ORS له دا پکار دی چې موږ له چې چینی واخلو مالګه واخلو اوبه چې کوم دی هغه ویشو هغې کې واچو هغه چې کوم دی د هغې چې کوم هغې نه کوم محلول جوړ شي هغه څکل هغه ORS دي. مونږ له پکار دی اوس چې دا ځای نه اوبه استعمالوو چې کوم د سیلاب نه کوم ځایونه بچ شوي دي چې کوم سیلاب ځایونه وهلي دي هغه ځای اوبه مونږ استعمالوو هغه الریډي اوبه خرابې دي نو هغه اوبه ځایونه کوم دي هغه ځایونه چې کوم سیلاب بچ شوي دي کوم هینډ پمپې دي کوم ټویلې دي یا هغه اوبه استعمال کو چې کوم د باران نه ستاسو په سیزونو کې جمع شوي دي هغې نه وجې نه مونږ ګېډه خرابېدو د هیزو بیمارۍ دا نشي لګېدی او کوشش دا پکار دی چې کوم ځای کې هیزه پیلاو شوي وي نو هغه کسانو له پکار دی چې هغه کوم کسان اوبه استعمالوي چې نور هېڅ وسیله وزیره نه وي نو هغه اوبه خوټکوئ اوبه خوټکوئ هغې استعمالوئ نو د هغې د وجې نه هم چې کوم دی هیزه تاسو ته نه لګي. بل د صفایۍ خاص خیال ساتئ چې صفایي تاسو څومره تاسو د صفایۍ خیال ساتئ نو هغومره به تاسو د بیماریانو نه تاسو بچئ. دې نه علاوه یو څو شیونه نور دي چې کوم د سیلاب حوالې سره دي چې خدا نه خاصه داسې بیا سیلاب میلاب راځي نو ایله پکار دی موږ دا پکار چې ډیزاینونه کې پولې کمزورې وي هغه ځای کې چې کوم دی پولې مولې ووالی شي اوبه راواوړې دي نو موږ له کوشش دا پکار دی چې د سیند په ځای باندې زیات نه زیات چې کوم دی موږ بوټي وکرو چې هغه بوټي د وجې نه به زموږ پولې مضبوطې وي یا چې کوم دی باندې کوم ځنګلي واښه وي هغه ځنګلي واښه پرې موږ پرېږدو چې دې سره دا پولې مضبوطې پاتې شي. اوس مونږ بوټي وکړو راشي یو کس چې لږ بوټي غټ شي نو مونږ یې کټ کړو چې کټ کړو هغه اټومیټکلی هغې لاندې کمزورې شو جړې نو دې د وجې نه به مونږ ته دوه دغه فایدې وشي. یو فایده خو به مونږ ته دا وشي چې سیلاب خدا نه خاصه ورکوټي سیلابونه راځي نو خو به راوړي نه. دویم به مونږ ته دا فایده وشي چې د ځمکې چې کوم ځای کې دا کمرې کېږي کمرې به نه کېږي دې سره نو انشاءالله په دې باندې به ټول داسې کار کوئ که نه خیره. دې نه علاوه چا څه سوال یې خو ما نه کولی شي. اوکې جی ډېره مهرباني جی الله دې ستاسو عزت وکړي چې تاسو زما خبرې دم راواورېدې ډېره مهرباني جی. السلام علیکم. زرینې کور وګوره وای الله ستا لاک شکر دی جمال خانه زموږ کور خو سم دی. ګوره زرینې دا خو چې دا NGO والا په خبرو باندې موږ عمل کړی دی او په ریډیو چې کوم اعلانونه کېدل په هغې باندې مې عمل کړی دی. تا خو دا کړي چې هغه بکسونو د هغه لاندې بیزونه او پاسه بل بیز او پاسه بکسونه یې لکه نقصان خو ټیک شوی دی خو لږ ونې شوی دی که نه ډېر کم شو. زه وایم که نه چې دا دننه خو داسې کوو چې اول هغه غدرخان لاله او هغه خارو ګورو چې هغې چېرته دي چېرته نه دي هغې کور خو دا ټول تباه برباد شوی دی. او تا هر څه کتلي کور سم دی نه دا چې دننه هغې ګورو نو بیا به واپس راشو بیا به تعلق ولګو پوه یې ویم کور خو داسې م تباه شوی دی او تم چې دې نه مازغره نه کړې په ارام کښېنه مړې نو تا راته وایې کنه چې سیلاب نه راځي ته ورته غوره راغلی وې که نه سیلاب یې وړله نو تا خو ومې چې زرینه راغلی دی وایي چې سیلاب راځي نو تا ما درته وایي چې ته تیارېږي نو تا وایي نه نو تا په دې خپلې خوله نه وایي چې نه یارېږم نو ما ته څه پته وه زه خو جاهله ښځه وم نو ټول ورځ خو حجرو کې ته ناست دی او ګوره که نه چې د 14 ما هم پاس کړی دی که نه نو کچات نه خو دې که پاس کړی که نه او که نه کچات نه دی بس دی مازغه راله مه خوره هسې م تباه برباد شو نور راله ته مازغه وخورې سړیا. زرینې بس هغه پرېږده دې به داسې وکړي چې موږ سره به کور کې اوسېږي کور یې خیر دی. اصل کې لالا خو نه زما خبره منله نه د دې NGO خبره منله نه د په ریډیو باندې اعلانونه منل. ګورئ زه دا خبره کومه تاسو ټول کلیوالو ته کومه تاسو ټولو ملګرو ته کومه چې دا NGO والا کوم راځي که نه زموږ د کلیو کې دا کارونه کوي نو زموږ په ذهن کې دا خبره ناسته ده چې باید د NGO والا دا فلانې کوي او دا ډنګلې کوي او دا مونږ مطلب چې بل مذهب ته اړ او کافران کوي مو دا تاسو یقین وکړئ که نه مونږ د دې په دې خبرو باندې عمل نه وی کړی
نو کم از کم د دې غندرخان لالا په شان دي به زما کور روانو نو چې دوی کومه خبره کوي زما په خیال چې په هغې باندې عمل کول پکار دي او موږ ټول له پکار دي چې دوی دلته کې راځي زموږ دې قدر موږ له پکار دي چې دوی موږ ډېر زیات ریسپیکټ کوو د دوی موږ ډېر زیات قدر کوو او چې څومره زمونه کېږي چې مطلب چې موږ د دوی سره مرسته کوو ځکه چې دا زموږ دپاره راځي زموږ دپاره دومره هلې ځلې کوي زموږ دپاره دومره منډې کوي ځکه چې دا خو مطلب چې دوی خو د انسانیت خدمت کوي نو زه دا د دې خصوصي توګه باندې د ایچ ډي والا ډېر زیاته شکریه ادا کوم عظیم شکریه ادا کوم نو ته خو څه شکریه ما ادا کوم چې ته خو لاړې غرق شوې که نه تا خو دا خبره نه منله که نه که ته خبره منلې وې نو څنګه به دې سړیه آینده دپاره به خیال ساتي د دوی خبره به منې بالکل به منو ولې به نه منو داسې چل دی چې راځئ زمونږ کور الحمدلله بچ دی شکر دی موږ ته نقصان ډېر کم شوی دی ډېر کم شوی بس یو کټ نیمه وړی دی او سیلاب بس ټیک شو د هغه راشد نوم دی چې کوم بابو صاحب دلته راتلو او نه دغه شي دغه ایچ ډي او به بیا خبر څه به وشي دا څه دا چې پکې کار کوي ایچ ډي هغې ته وایي ایچ ډي بس دا ایچ ډي والا له به ورشو که نه راشد صاحب له به م ورشو زه به دې معافي وغواړم خیر دی خو دې لپاره بیا کلي کې مګر دې خلکو ته مه وایه چې سیلاب نه راځي نه 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 بس زما دې په دواړو غوږونو باندې زه ټیک شو زه ټیک شو چې زه ته به لاړو د ایچ ډي دفتر ته او دوی به کور ته لاړ شي بس زه پوهه مې ده داسې وکړه چې ته زرینې دا چابیانې واله دا مې بیا دغه ټیک شو دوستانو مشرانو تاسو ډېره ډېره مهرباني چې تاسو دلته شرکت وکړو تاسو زه ډېر شکرګزار یم او زموږ چې کوم دا ایچ ډي والا چې کوم زموږ ممبر دي کمیټې والا ممبرس دوی ته سره یو څو خبرې نورې لږ کول دي نو دوی دې ایثار شي او باقي من چې کوم دی د دې زه ډېر شکرګزار یم چې راغلي دي هغې څه کارونه وي نو هغه یې اجازت دی هغې تللی شي ډېره مهرباني دي سر